یو مسلمان بنده وي چې ما نه ډېرې خطاګانې شوي دي، کوتاهي رانه شوې ده، ګناهونه رانه شوي دي، داسې ګناهونه رانه شوي دي چې ما ته څه معلوم دي او څه نامعلوم دي، یا داسې کارونه مې کړي دي چې ما ته خو هغه ثواب ښکارېده خو لیکن حقیقت کې هغه ګناه و ما نه شوې ده. د ثواب په سوچ او فکر سره ما بعضې کارونه کړي دي او حقیقت کې هغه به ګناه وه. نو د دغې خطاګانو معاف کېدو دپاره داسې یو قرآني دعا شته چې الله پاک زما د خطاګانې معاف کړي. او دې دپاره بهترینه دعا قرآن عظیم شان کې موجوده ده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ډېره جامع دعا ده. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. سورة بقرہ 3 سپارہ 286 نمبر آیات دے، یعنی د سورة بقرہ اخیری آیات. علماء کرام لکی چې کوم مسلمان بندہ دا دعا ہمیشہ په اخلاص سره وی او د الله نه سوال کوي په دغه الفاظ سره، نو الله رب ذوالجلال جل جلاله به د ټول خطاګانې معاف کی.